آبادی وزیر آباد کې نن دا روډ د څه لپاره بلاک کړی په نوښار کې؟ دا په نوښار کې دې لپاره بلاک کړی چې د قبضې را خلک راغلي دي او د خلکو په دې کورونو باندې په ځمکو باندې دغه چې قبضې اچوي او ماشینان ځان سره راوړي او دوه څلور موټرې راځي روزانه را دویمه میاشت تقریبا چې راځي او خلک یې ټول په عذاب کړي دي. نو موږ حکومت ته د مشرانو ته دا خواست کوو چې د دې بلا نه مو خلاص کړي. موږ غریب خلک یو په مزدورۍ په سر په پیسو باندې اخیستي دي. دا قبضه مافیا چې ته پولیس ته اطلاع نه کړې چې کلاشینکوف سره راځي سرحام کلاشینکوف یې ګرځوي نه هغوی سره راځي خو هغه پولیس والی ورسره کنه کوم دی پولیس ورسره څوک وایي دا د مردان دي څوک وایي دا ډي اس پي دي د نوښار پولیس یې پرېښونه مردان پولیسان سره راولي. پکار دي چې حکومت د دې غور وکړي کنه. دا نن راغلي دا نن نه دا تقریبا درېیمه څلورمه ورځ راشي کله سړکونه نه پوي کله څه کوي او څه کوي ته ورته څه وایي؟ وایي به دا ځینې زموږ دي وایي دا موږ اخیستي دي. فواد خان دا نوښار داسې ناپرسانه شو چې د بهر نه خلک راځي قبضه مافیا او کلاشینکوف سره او دوی له ذهني ټینشن ورکوي او کلاشینکوف په زور ته نه وایي د موږ ته ځمکې خالي دغه کوي کورونه ترې نه اخلي په زور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو شهنشاه به ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو ته د موږ د کلیوالو خبر وکړو. تاسو راغئ د پولیسو نه مخکې تاسو راغئ نو تاسو لره دې خراج تحسین پیش کوو او د هغې نه پس د کلیوالو موږ ته سوال جواب وکړو. یاره وایي دا یو میاشت نه دی لګیا یو پر هغه سویګۍ سلارې نه اول دا لیکې یادوله او د هغې نه پس وایي بیا داسې ورو تله هغه زکریا کالونۍ پورې ووایي چې یاره دا زموږ دی او چېرته نه پنجابي دی وایي کیملپور والا دی هغه پې چېرته تش کاغذ کوتک خرڅ کړی دی او اداره مردان څه قبضه مافیا والا ګروپ دي ای راځي او زموږ د کلیوالو غریبو کلیوالو پسې ټوپک او کوتک او څه سره وړي دی پریشر کې راوستي دباوی یې او د دی کورونو کې چې کومې زنانه دي هغوی هم ډېرې پریشانه دي غریبانانې څونه ورځې وشوې دی غریبانان په دې هغه کې. نو نن یې ما ته سوال جواب وکړو زه ولې راغم او هغه کس په هغه ټایم په موقع نو دا ټول د ما کلیوال ولاړ دي. زه رالم ما یې د تپوس کوم چې ته دلته راځې په کوم دغه راځې دلته ته داویداري کوې چې یاره دا ته یې د کم دی او د کم دی نه چې کم دی تا کاغذ پیدا کړی دی دا خو دا ټول نوښار په سټامونو دی دا ټول نوښار په سټامونو دی تا چته نه کاغذ پیدا کړی دی او زما کلیوالو ته اوس وایي چې یاره وځه په سوونو کورونه ریجي دلته او هغوی غریبانان یې هسې بېرته پریشانه کړي. هغې نه زه بیا یې نه پس ما ته یو کلیوال سوال جواب وکړو چې بی راغلي دي زه ولې راغم ما ورته بی داسې کار دی چې هر ځای نه راځې زموږ میلمې که د مردانې که د پنجابې ته به راځې دلته موږ سره به چیمس کې موږ به در باندې روټۍ خورو او که په غلط خیالاتو راغې نو دا خپې به دله ماتې کړو. دا غونډو کلیوالو طرف ولاړ یم ښه په نره ورسره ولاړ یم ټوپک هم ورسره رالم او کوتک هم ورسره رالم. په خدای مې قسم وي چې د دی دپاره د خپل سرم چې کوم دی نو په دغه ته اقدم خو د دې غریبو عوامو سره ولاړ یم او ولاړ به یم ورسره انشاءالله تعالی. انتظامي د سالټیمیټم ورکوي چې بی که دی بیا راځي نو بیا به زه دا نوټس د ډي سي صاحبو د اے سی صاحبو د ډي پي او صاحبو د متعلقه تاڼې ایس ایچ او صاحب مسعود خان او انچارج باز محمد خان په نوټس کې دا خبر راولمه چې دا ښار ناپرسان نه دی چې دلته د پنجاب نه او دلته د مردان نه کسان راځي قبضه مافیا او محض یو تش کاغذ ورسره او زما دې کلیوالو ته وایي چې بی د دې کورونو نه وځئ دا ټول زموږ دي. نو زه د دې ټولو ته نوټس کې راولم بالا افسرانو ته ویم چې زما د دې غریبو عوامو د دوی تپوس وکړئ چې بی دا کم قبضه ګروپ دی دا کم قبضه مافیا دی چې دلته راځي او زما دا غریب کلیوال په ټینشن کې اچولي زما میاندې خویندې په ټینشن کې اچولي دي. زه خپله د خپلو کلیوالو ته بیا یو پیرویم چې زما نه څه کېږي انشاءالله اول به په ارام پوهیو په ارام به پوهیو که په ارام نه پوهېږي نو دا کمې ټوپکې چې راوړي همدا ټوپکې به ورته نیسو الو بیا همدا به ورته نیسو.